سبق نمبر 7 کې د مشهورو له مزید بحث ته یو ته بلکې سما ښایي نمبر 3 المستفیض حدیث چې مستفیض دی. مستفیض چې شي لفظ دی لغتا اسم فاعل من استفاض، دا لفظ د باب استفعال نه ده. استفاض یستفیض استفاضة مشتق من فاز الماء، دا د دې نه راوتلی چې کله اوبه ډېرې وبهیږي خالي چې فاز الوادي یا فاز الماء، اوبه وبهیږي چې ډېرې وبهیږي که نه لږې اوبه خو نه بهیږي، معنا شهرت طرف ته اشاره ده. وسمي بذلک دې ته ځکه داسې مستفیض نه شي لانتشاره چې دا منتشر شوی وي کسانو کې خور شوی وي. اصطلاحا دی معنا ده اختلف فی تعریفه علی ثلاثه اقوال، علماء درې اقوال دي کې بیان کړي دي. وهي غدا دي نمبر 1 هو مرادف للمشهور، خبر مشهور او خبر مستفیض یک یو شان دي. نمبر 2 تعریف ده چې هو اخص منه، دا دی مشهور نه لږ خاص ته. ولی؟ لأنه یشترط یا یشترط فی المستفیض ان یستوی طرفا اسناده، چې د مستفیض کې دا شرط شته چې دی ولا دواړه طرفونه به چې یو شان دي وي، طرف اعلی طرف اسفل، لکه پاس ولا طرف سی حدیث ولا سند ولا چې اوله کې کوم راویانو د شي تاخیر کې به ولا یشترط ذلك فی المشهور یا ولا یشترط ذلك فی المشهور، او مشهور کې دا شرط نشته ده. نمبر 3 تعریف ته هو اعم منه، چې دا د دین عام ده. ای هو عکس القول الثانی، دویم قول چې دا د هغه نه شه د عکس ته، یعنی په مشهور کې د شی ته شرط شته په مستفیض کې نشته. څلورم نمبر هغه قسم خی المشهور غیر الاصطلاحي، هغه مشهور چې اصطلاحي نه وي بلکې غیر اصطلاحي، لکه خال خو ته مشهور نه وي خو د علم په اصطلاح کې هغه مشهور نه وي، اوس مغت ته خی. ويقصد به دینا که حدیث مراد وي کنه مشتهر علی الالسنه، چې د خلکو په ژبې باندې مشهور شي من غیر شروط تعتبر، بغیر د معتبرو شرطونو نه. فیشمل یا فیشمل دا شامل لکه هغې سند ته ما له اسناد واحد چې سند یو وي، یا وما له اکثر من اسناد یو نه زیات سند، یا وما له یوجد له اسناد نسل سره سند نه خو خلکو کې ډېر مشهور وي. مخته ته خی انواع المشهور غیر الاصطلاحي، هغه انواع د مشهور چې اصطلاحي مشهور نه اسیام مشهور وي. له انواع کثیره ډېر قسمونه او نوع دي، اشهرها مشهوره پکې ده. نمبر 1 مشهور بین اهل الحدیث خاصتا، صرف محدثین حضراتو کې اهل حدیث منځ کې مشهور وي. و مثال حدیث انس لکه انس حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل و ذکوانا، دا حدیث کې وګورئ چې پیغمبر سم برې لاکوان قبیلې ته د رکوع نه بعد دعای کونود بیا کوله کې په شکل ته به دعا کوله خو یوې میاشتې پرې د وخت اوس محدثینو منځ کې مشهور ده. نمبر 2 مشهور بین اهل الحدیث والعلماء والعوام، چې د عوام علما او د حدیثو منځ کې محدثینو منځ کې مشهور وي. لکه مثال ته کسه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغې ته ویلی شي چې نه سړی محفوظ وي له لاسه او د هر څه شي د ضرر نه. بس و دې کې وګورئ دا حدیث هر څوک وي جنې عوامو ته معلوم ده، همداسې ته علماو ته محدثینو ته. نمبر 3 قسم وہ ہے کہ مشهور بین الفقهاء، فقهاو منځ کې مشهور وي. لکه مثاله حدیث ابغض الحلال الى الله الطلاق، په بدترینو مبغوضو شیانو کې چې حلال وي خو الله ته بیا ناخوښه وي هغه شه د طلاق ورکول دي. اوس دې کې وګورئ تاسو دا فقهاو منځ کې مشهور ځکه کتاب الطلاق کې ذکر کوي. نمبر 4 مشهور بین الاصولیین، اصولیین حضرات اصول فقه وغیره ولا چې کوم علما دي هغه منځ کې کوم حدیث مشهور ادا ګوره. مثاله حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکره علیه، صححه ابن حبان والحاکم، چې زما امت نه د هغې شي ګناه پاڅېدلې ده نشته ګناه، شکې ته نه خطا وشي یا ته نه هیره وشي یا په چی شي کې مجبور کړلی شي مکره کړلی شي. نمبر 5 ابجد هوز، پنځم نمبر د مشهور بین النحات، نحوی حضراتو ته
ډیر مشهور یا هغوی خپل منځ کې بیانوي را بیانوي. لکه مثال حدیث نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یعصه. لا اصل اوس وګوره دا حدیث دومره مضبوط نه ده. دی چې وګوره نعم العبد صهیب دې کې نعم خو افعال مدح ده که نه، د بل فعل شو د بل شو ممدوح شو د چا ولا صفت کې چې نعم العبد صهیب ډېر ښه ده. لو لم یخف الله کالا نه څه نه ډر شول، لم یعصه نه فرماني به نه کوله خو ډرېږي دی الله نه ځکه نه فرماني نه یې کړي. نمبر 6 مشهور بین العامة خلکو منځ کې مشهورې. مثال لکه حدیث العجلة من الشیطان بیړه چې شي کې تیزی کول د شیطان عادت یعنی ماغه نه رخصتې شوی دی. ماغه پکې لاس یخرج ترمذي وحسنه خلک ډېر پیژني د چې بیړه ما کوه په کلاره شه. حکم المشهور اوس د مشهور له حکم ته المشهور الاصطلاحي وغیر الاصطلاحي. ته اصطلاحي وي که اصطلاحي نه لا یوسف بکونی صحیح او غیر صحیح. دي کې دا نشي بینول چې دا صحیح و که نه و صحیح ابتدایي نه د داسې نشي بینول چې صحیح ده که نه ده صحیح. لا یوسف بکونی صحیح او غیر صحیح نه ابتداء، لکن بعد البحث خو چې ښه پکې لټولې تفتیش وکړلی شي یتبین ان منه الصحیح نه بیا واضحېږي صحیح دي اندینه ده. ومنه الحسن اندینه حسن جوړېږي. ومنه الضعیف په اندي کې ضعیف. ومنه الموضوع ایضا په دې کې موضوع رسي. خو لکن ان صح المشهور الاصطلاحي که مشهور اصطلاحي سوي ان حدیث اصطلاحا ورته مشهور شي په علم کې هغه که چې د صحیح شولو که نه بیا د عامو حدیثونو نه درجې کې اوچت وي. وتكون له میزة دې کې بیا داسې خصوصیت وي پیچر وي ترجحها علی العزیز والغریب. دا بیا د عزیز حدیث نه او د غریب حدیث نه مرجح ګرځي راجح ګرځي. اشهر المصنفات فيه په دې مشهور ولا حدیثونو کې کوم کوم کتابونه لیکلي شوي دي. المراد بالمصنفات په الاحاديث المشهوره چې مصنفاتونه په حدیث مشهور کې کتابونه مراد هي هغه حدیثونه هي الاحاديث المشهوره على الالسنه چې خلکو په ژبه ډیر ختلی مشهور شي. وليست المشهور اصطلاحا مشهور تینا مراد نه اخلو. ولی لانه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الاحاديث المشهور اصطلاحا. سکوم اصطلاحي مشهور حدیثونه کې علماء تصنیفات نه دي کړي. ومن هذه المصنفات چې کوم عام حدیثونه دي مشهور هغه دا کتابونه لیکلي شي. د المقاصد الحسنه فيما اشتهر على الالسنه للسخاوي امام سخاوي رحمة الله لیکلي. نمبر 2 کشف الخفا ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على السنه الناس للعجلون. دا عجلونی صاحب لیکل ده یعنی کشف الخفا معنا پرده و غیره نه لیکول. مزيل الالباس لري کول د پردې مردي ده. قناع د هغه حدیثونه چې د خلکو په ژبه مشهوري سره اختیاو مشهور ده کاسي مشهور ده. نمبر 3 د تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. دا شيء هذا پرکاړي ته پریشن ټکی جوړ کړل. ابن طيبع الشيباني دی لیکل ده. المقاصد الحسنه فيما اشتهر على الألسنة كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.